أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. رب العالمین جل جلالہ پدی آیت کریمہ کی داغا کسانو مثال بیانی سوک چدا اللہ تعالیٰ پلا رکی دا غریبانانو یتیمانو مسکینانو مفلسینو بے کسانو سرا امداد کئی. اللہ تعالیٰ وی داغی مثال پشان دا اغا دانی دے کہ یو سڑے پزمکہ کے تخمو کری او دا یو دانی نا او وگی در غنشی او پا ہر وگی کے سل دانی وی او دا یو دانی نا مانی سل دانی پیدا شی. یو سڑے چھ دا اللہ تعالیٰ پلار کی یو پیسا ور کی یو نو اللہ بدتا دا او پیسو اجر ورک دا او 100 پیسو او بیا واللہ یضاعف اللہ دچن کی سوار لسوے کی واللہ واسع علیم اتیو استوے کی. صحیح روایت تے دا پیغمبر علیہ السلام مبارک حدیث تے چیو سڑے دا خپل وس مطابق دا اللہ تعالیٰ پلا رکی یوا کجور ورکی یوا اللہ تعالیٰ دا غی یو کجوری ثواب دمر زیادتی چی دا احد دا غر سر برابر کی. کجور خوڑو کے شہد ہے لیکن دیو سڑی طاقت اگر صرف دیو کجوری ہو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالی ہر نفس تا دا نفس دا طاقت مطابق تکلیف پر کئی. صرف یو کجوری پا طاقت کے و غریبو او دا یو کجوری یو مسکین یو فقیر تور کا اللہ تعالیٰ دا غی کجوری ثواب دمر زیادتی چی دا احد دا غر سر برابر کی. اللہ دے تاسو مدینی منوری تبوزی او خدای دربانی حجون مکا دا احد غر بوگو رئی چی خیری چلار سی دا 5 میلو زیاد اگد دے او بعد دے کہ 2 میل پلن دے باغی چی سڑے کارخانیو لگئی او آئی لکا دا کجوری مراڈو کی جوڑا ہوئی نو سمر اربا او کربا اللہ تعالیٰ دیو کجوری بلہ کے پا کربونو بانی بیا ثوابون چکم دنو ورکئی. پیغمبر علیہ السلام دا مکی مکرمین ہجرتو کو صحابو ہجرتو نوکل دا مدینی منوری خلقو دا مہاجرین سر خپل کورون نیم کو خپل ازمکی باغون ورسر نیم کو او دیر صحابہ داسمو چی خپل مہاجر رور تیوی چی راشا دا زما 2 بی بیانی دی پدی 2 بی بیانو کی چکم بی بی یادے زباغی تا طلاق ورکم او چی دا غی عدت تیر شتب پی نکاح اتڑا دا دیر اللوی قربانی دا دنیا دا دی مثال نشی پیش کولے. پیغمبر علیہ السلام دا ابو دردا چی دا انصاری دے دا مدینی منوری اسیدن کے دے او سلمان فارسی دا ایران دے دی دوڑو میں کی رور ولی قائم کا ایتا مواخات ہوئی بائی بندی. ابو دردا سلمان فارسی تو راشدہ دا ما باغ دے راشدہ پڑے انہی سے چدا در سر نیم کم او دا ما کور دے راشد پڑے انہی سے چدا در سر نیم کم او دا 2 بی بیانی میری اگورا پدی بی بیانو کی چکم بی بی ستا خواہ دا
زه به هغې ته طلاق ورکم او چې د هغې عدت تیر شي ته پې نکاح وتړه. مهاجرینو هغه ته بارک الله فی مالک وفي اولادك وفي ازواجك، الله دې ستا مال او ستا بیبیانو ستا په بچو برکت کړي. دلني علی السوق، دا دواړه بیبیانې د خدای ستا نصیبه کړي، دا کور د خدای ستا نصیبه کړي. زه تاجر ما تجارت به کوم، پیسې به وګټم، بیا به ما ته واده وکړي. انصارو د مدینې منورې دومره لوی قربانۍ وکړلې. انصار د مدینې خلکو ته وایي او مهاجرین هغه وو چې هغوی د مکې مکرمې نه هجرت وکړلو. د یو انصاري مېلمه راغی او کور کې دومره روټۍ وه چې ښځه او خاوند یې بس وخوري. مېلمه راغی، بیبي خاوند ته وایي چې خوراک خو ډېر لږ دی، څه به کوې غم مه کوه. هغه زمانه کې ستر ملا نو راغلی، پرده نه وه راغلي. دې چې مېلمه مونږ سره روټۍ ته کښېني نو ته ډیوه سموه. تاسو کتلی دي پخوانی ډیوې د خاورو نه به جوړې وي، د شړشمو تیل به پکې بلیدل او د مالوچو باتۍ به ورکړي وو. خلکو به د باتۍ هغه سر کله سمولو، ځکه هغه به سور ګل وکړو، هغه ګل به سړي ورېږدولو. نو ته د باتۍ دغه ګل چې ریجې نو باقي یې ډومړه که چې تیاره شي نو موږ به هسې طباق ته لاس وړو او څه به خورو نه چې دا مېلمه ښه موړ شي. دې ښځې خاوند به هسې هغې لوښي ته لاس وړلو، مېلمه به یې جوړېدی یم خوري. قصدن تیاره جوړه که ځکه مېلمه هم بیا نه خوري چې د کور مالک یې نه خوري او یاره جوړې خوراک لږ دی، مېلمه ته هم بیا حیا راځي. نو دې ښځې خاوند هسې به لاسونه هغې لوښي ته وړل، توره تیاره وه، مېلمه به یې جوړېدی ما سره خوري او دې دواړو دغسې اوږي شپه تېره که اوږي. نو آیت پر رسول الله مبارک نازل شو ویؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. دا صحابه بل ته ترجیح ورکوي، ځان اوږه پاتې کی لیکن مېلمه موړ کی. اگر کی دی کې زیاته فقر و فاقه ده، قرآن د هغې باقاعده تعریف کوي. حضرت علی او بی بی فاطمه الزهرا روجه وه او روجه ماتي ته سلوغونې خوراک تیار کړی و. عین د روجه ماتي وخت کې یتیم راغی سوال یې کولو، هغه ته یې ورکړل. بل رب دغسې په تشه خېټه روجه نیسي، 3 ورځې مسلسل، کله مسکین راځي، کله یتیم راځي، کله څه. د هغې باره کې آیت راغی ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا. تاسو ته د ملک حالات معلوم دي، په لکونو خلک د سوات او د بونیر لګیا دی را روان دی، په هغې بمباریانې کېږي او غریبانان 2 شپې دغسې د کورونو نه راوتي دي. ډېرو زنانو نه د هیبت د وجې نه بچي هم پاتې شي، ډک کورونه دغسې پرېږدي، د ډېرو خلکو په ټول کې غنم ولاړ دي، لو قدر نه شي کولی. هغه خلک چې هغوی په دې سوات او بونیر کې ډېر د عزت ژوند تېرولو، معززې ګرانې، هغه زنانه چېرې د کور نه بهر نه وتي، لیکن د دې آفت او د مصیبت د وجې نه خلکو دقسې کورونه پرېښودل او را روان دي. او د یخو علاقو خلک دی، خلک د غرضو کې به سوات ته تلل، سوات ته به لاړل، مدین ته، بحرین ته، کالام ته، چې هلته به دا ګرمي تېرو. او دا دومره لوی آفت راغی چې غریبانان په دغه ګرمۍ کې د یخو علاقو نه دغه ګرمې علاقو ته راځي. نو په داسې حالاتو کې د هر مسلمان فرض دی چې د خپل د وس نه زیات امداد د هغوی سره وکړي. دی په دی باندې
د دې متاثرینو د پاره مسلمانان امدادونه جمع کوي. دارالعلوم حقانیه د طرف نه مختلف مراکز جوړ دي. په نوخار کې مرکز دی، پاکوړي کې مرکز دی، په شیدو کې مرکز دی، په جانګري کې مرکز دی، مصری بانډه کې، پیر سباق کې، چې د چا د وسه څه کېږي زمارونو هم دغه شی پکارېږي. الله دې تاسو موږ وساتي، الله دې تاسو موږ وساتي د دې امتحان نه. قسم په خدای ډېر لوی امتحان چې یو سړی د خپلو بچو د خپلو بیبیانو سره د کور نه وځي او 2 لاسو دوه خپې په دې صحراګانو کې په دې ګرمو علاقو کې شپه تېرول څه ټوکه نه ده. او لا د بجلۍ حالت هم تاسو ته معلوم دی. تمامه شپه چې کوم نه بجلي نه وي، په داسې حالاتو کې د دې متاثرینو مدد پتا ما باندې فرض دی. الجزاء من جنس العمل. چا چې د دې متاثرینو مدد وکړو الله تعالی به هغه د کوره نه وباسي. الله تعالی ډېر لوی غیرتي دی. د مساکینو، د یتیمانو، د کمزورو، د مهاجرینو ایک ډېر لوی معزز خلق دی. داسې خلق و چې دای په دسترخوان به شل پنځه ویشت تنه سهار او ماښام ناست وو. ښه مکانات، اعلی بنګلې هغه دغسې پرېښي دي او راغلي دي په صحراګانو کې پراته دي. نو د هر مسلمان فریضه ده چې د خپل طاقت نه زیات په دې کې حصه والي او دقه شی پکارېږي. المسلم اخو المسلم. قرآن وایي انما المؤمنون اخوه. مؤمنان خپل کورونه دي. او رسول الله مبارک فرمایي د بخاري حدیث ته المسلم اخو المسلم. مسلمان د مسلمان رور دی. لا یظلمه ولا یسلمه. نه به مسلمان باندې زور زیاتی کوي او نه به بې مدده پرېږدي. مدد به کې پاره طریقه چې وي. رسول الله مبارک فرمایي انصر اخاک ظالما ومظلوما. د خپل رور مسلمان مدد وکړه، کاغه ظالم دی او کاغه مظلوم دی، د دواړو مدد وکړه. صحابه وی جی د مظلوم مدد خو مو په خیال کې راځي چې د مظلوم مدد کو د ظالم نه اخلاص کو. د ظالم مدد لا څنګه دی؟ د ظالم مدد دا ده چې د ظالم لاس ونیسه او ظالمه ظلم مکوه. ظلم مکوه. د ظلم انجام ګوره ډېر لوی خرابي. نو ظالم چې دی ونیولو منه دی کو دا ته د ظالم سره احسان وکړو. تا هغه د جهنم د اور نه بچ کو. الظلم ظلمات یوم القیامه. ظلم د قیامت پر د تورې تیری دي، تورې تیری دي. نو زما وروڼو ځای په ځای باندې کیمپونه جوړ دي. زما اواز زنانه موري. زنانو ته پکار ده چې د دې متاثرینو هر ممکن مدد وکړي. الله تعالی دې زموږ د ملک د امن د استقرار یو عظیم ملک وګرځوي. امریکا دا هر څه کوي، دا هر څه د امریکې په اشاره باندې کېږي. امریکې مسلمان هر ځای کې بې قراره کړی دی او کافرانو ټول ځان سره ملګري کړي دي. 50 کافرانو ملکونه د امریکې سره باقاعده ملګري دي. په افغانستان باندې مور ورئ، په عراق باندې هم لګیا دی اور ورئ، بیروت او لبنان او فلسطین او چیچنیا او بوسنا هرسک او شمال او برما او کشمیر هر ځای کې لګیا دی. دا مسلمان هغه پریشان دی. الله دې زموږ ژوند کې په امریکا باندې عذاب نازل کړي او د رسول الله دا امت، دا مظلومه امت د دې ظالمانو د ظلم نه الله تعالی خلاص کړي. امریکا دې پاکستان ته پس چل راځي او سواد ته قفتر راځي چې چین ته دلته باقاعده ځان ته سمې اړې جوړې کړي. نور هېڅ مقصد نه دی.
پاکستان په دنیا کې یو مضبوط اقلیمي ملک دی، په دې چل باندې ځان دغه پاکستان ته راغورځوي. د زما وروڼو بلا دا خلک د خپلو کورونه بې دستو پا راغلي دي، د دوی سره اصلي امداد هغه د خوراک او د څښاک دی، او چاپېره ظلم دی که نه. ظلم دا دی چې د یو ځای کرایه که 50 روپۍ ده، ګاډو والا ته 500 روپۍ د یو تن کرایه اخیستې. سړی به د مسلمان کومه خبره جړوي. ډېر خلک ځان سره غریبانان څاروي هم راولي او په لاره کې ورته ګنډکپان ناست دي. دا موږ د ملګرو نه اورو جعلي پیسو باندې د هغوی نه هغه څاروي هم والي، جعلي نوټونه یې جوړ کړي دي. و تاسو خدای تباه و برباد کا. هغه مصیبت زده خلک لګیا دی، د یو مصیبت نه را خلاص شو دلته، او تاسو د هغوی نه څاروي په جعلي نوټونو باندې هلئ. زما وروڼو یاد لرئ، یو مسکین چې یو شی خرڅوي هغه ته به د هغې پوره قیمت ورکوي، د هغه د حاجت نه به ناجایزه فایده نه هلي، دا ناجایزه ده، ناجایزه ده. مثلا یو سړي سره غوا ده او تا ته پته ده چې دا بازار کې د 150 روپو ده، ټیک په 150 سره پې واله، دا تا هغه سره احسان و، ته د هغه نه ناجایزه فایده هلي، د هغه د 150 څارویو ته په 10,000 هلي، خدای ته به څه جواب ورکوي. روایاتو کې راځي چې یو حاجتمند دا حاجت ته وجه یو شی خرڅوي، پوره قیمت ورته ورکړه، دا تا د هغه سره باقاعده امداد دی. د هغه دغې حالت نه ناجایزه فایده ماله چې ته یو شی مفتقل لذي هلي. ډېر خلک دې دپاره هلته تللي دي چې د خلکو نه په ارزانه بیه باندې دا څاروي هلي. دا ظلم دی، ظلم. هغه خو لګیا دی د مخکې نه په ظلم باندې راوتي دي، او تیلا په نورو ظلمونو کې چې کوم دنه مبتلا کې. پیغمبر علیه السلام وایي انما المؤمنون اخوه، مؤمنان په خپله کې رونه دي، رور پر رور څومره خوږېږي، رور پر رور خوږېږي. او رسول الله فرمایي المسلم اخو المسلم، مسلمان دا د مسلمان رور دی، لا یظلمه، ظلم پې مه کوه، او ولا یخذله بمدد مه پرېږده، ستا د وس نه چې څه کېږي ته د هغې امداد کوه. غالبا د یرموک جنگ دی او مجاهدین زخمی دي او تږي دي. یو زخمی آواز وکړو چې اعینوني بالماء اعانکم الله، زما مدد وکړئ، لږ اوبه راته راکئ، خدای دې ستاسو مدد وکړي. یو سړي منډه کا اوبې راړې او دغه سړي ته یې ورکولې، د هغه خوا کې بل زخمي پروت و. هغه ما آواز وکړو چې اعینوني بالماء اعانکم الله، زما لږ مدد وکړئ. دغه سړی چې کوم تږی اوبه ده ته راغلي وي هغه یکدم بل ته ورکړي، د هغه خوا کې هغې بل آواز وکړو، شپږ اووه کسانو باندې هغه اوبه دغسې، او چې بیا واپس کېدې دا ټول مړو. یعنې د تندې په حالت کې هغوی بل ته ترجیح ورکوله. ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دی نورو ته په خپل ځان باندې ترجیح ورکوي. د مسلمان شان دا دی چې دی به ځان اوږې پاتې کوي او خپل رور مسلمان ته به چې کوم دی ترجیح ورکوي. الجزاء من جنس العمل، الله به تا شرم نه محتاجه کوي. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، کم کسان چې د الله تعالی په لاره کې پیسې ورکوي، امداد کوي، دته به الله تعالی د یو پیسې بدله کې بلا اجرونه چې کوم دی نو ورکوي. او قبر کې بیا دا شی پکارېږي، قبرونو کې په میدان محشر کې په تورو تیارو کې دغه صدقات چې کوم دی نو پاتې کېږي. یمحق الله الربا ويربي الصدقات، الله تعالی سود میټاوي، د سودخور په مال او دولت کې چې کوم دی نو برکت نه وي. او ويربي الصدقات، الله تعالی صدقات ته برکت ورکوي. لیدلی شوي دي یو کارخانه مالک، دا کارخانه اکثر په سود چلیږي،
داغه د دوی خپه خوږ شوه مختلفو ملکونو ته بچی بوتلو هغه خپه به خرابېده څومره لکه روپۍ پې ولګولې بچی مړ شو او د خیرات ورکوونکي د بچي خپه ماته شي او نایي ته بوځي او هغه پې پلسترو لګوي لس ورځې پس هغه لګیا دی منډې وایي دا صدقات وګوره ډېر لوی برکت ته تاسو دا زمیندار نه ګورئ د ټولو نه زیاته صدقه زمیندار کوي د زمیندار فصل ته د پردی غوی هم راشي ګډ هم راشي مرغۍ هم راشي خلق ته غلام کوي لیکن د زمیندار په مال کې الله تعالی برکت اچي زمیندار په شپه کې خپې بلې خپې پټي ته اوبه ورکوي په مار هم تېرېږي په لړم هم تېرېږي الله تعالی یې محفوظه ساتي الصدقه تطفئ غضب الرب صدقه د الله تعالی غضب بالکل لرې کړي او الصدقه ترد البلاء په صدقې سره الله تعالی بلاګانې او بلا مصیبتونه چې کوم دی نو هغه لرې کړي نو نن زه د جومات ملګرو ته چې نن د جومات چنده مه کوئ نن خالص د الله تعالی د رضا دپاره څادر دې وګرځي او د خپل طاقت نه زیاته چې کوم دی نو چنده ورکوي دا به مو د زنکدن په وخت کې دا به مو د قبر په تورو تیارو کې دا به مو میدان محشر کې چې کوم دی نو پکاري د مارونو ډېر بد حالت دی ډېر کسان غریبانان بیماره فالج زده نشي راته کورونو کې پریښي دي او سړي راته وایي پلار مې د راتلو نو بس موږ رالو پلار مې بس دا ما بخلي ما مو بخي الله تعالی لوی ذات دی یعنې یو ټول بني آدم خو تکړه نه دي بیماران کمزوري سفر نشي کولی او پیاده لس میله 12 میله 20 میله مزلونه کوي او 2 لاس او 2 خپې دقسې زموږ د دارالعلوم حقانیه یو فاضل راغی دې قسم په خدای کور نه بړو سره اډلې هم نه دي اوځئ وې شا به موږ بمباري کوو دقسې راغلي یو په وړو کوارټرو کې د لویو کورونو مالکان هغه لګیا دی هغه ژوند تېروي لکه څنګه چې مرغي خانه کې په یو تنګ ځای کې ته لګیا دی چرګې را بندې کړي نن دا حال دی دا سختو حالاتو کې د دې ملګرو دا زموږ وروڼه دي دا معزز خلق دی دینداره خلق دی د سوات خلق د منیر خلق د دیر خلق د باجوړ خلق او د خدای انصافدار د امریکې په وینا باندې لګیا دی امریکا چې څه وایي بس دا یارانو مکه څه کوي بس الله دې دوی ته هدایت وکړي او نیغه لاره دې ورته وښیي نه دهشتګرد دي او نه سي خو چې چېرته اسلامي نظام راغی بس دا غله دي او دا دي او دا دي دا دومره مجاهد خلک وو چې پاکستان جوړ شو د کشمیر جنګ و د ټولو نه مخکې دا د وزیرستان دا د ممن او دا د بجاوړو خلک چې کوم دی تللی او په سوونو خلک چې کوم دی هغه پکې شهیدان شوي دي په هر حال زما نن دا ګزارش دی چې نن د جومات چنده موږ نه کوو د تمامو مرګرو نه دا خواست دی چې د خپل طاقت نه زیاته نن چنده وکړي دا ډېر لوی اجر او ثواب لري هغه کپړو بپړو ته نه دي محتاج الحمدلله ټول خلک چې راغلی په کپړو کې راغلی دی د ټولو نه زیات ضرورت هغه د خوراک ته دی اوړو ته دی اشیاء خوردنوش ته دی چې هغې دپاره مثلا چېرته د اوبو ضرورت وي د هغې دپاره باقاعده کولري وي د هغې ته د لوښو ضرورت وي چې د لوښو انتظام او دارنګې د اوړو بورئ دارنګې د خوراک چې څومره څیزونه دي او دا باقاعده جمع کېږي مختلف مراکز دي بیا چې کوم خلکو ته زیات ضرورت دي هغې ته الحمدلله کم مراکز چې دي هغه ټول امینان دي دا ټول امینان دي پوره په امانت باندې به ستاسو امداد مستحقو خلکو ته چې کوم دی نو رسېږي په دې کې به ستاسو برابره حصه او چې موضوع کوي کورونو ته لاړ شئ فلیبلغ شاهد الغایب دلته کې چې موږ سره چا موضوع کو هغه د هغه کسانو ته دا پیغام ورسوي چې نن د خپل مال نه څه حصه دغه متاثرینو ته
چې د خپلو کورونو نه 2 لاس او 2 خپې راوتي دي د هغې سره د امداد دپاره خپلو کورونو کې بیبیانو ته وایي زنانو کوم د همدردۍ ډېره لویه جذبه وي الله تعالی مال کې برکت اچونکی په دې باندې ستا مال نه کمیږي په دې باندې ستا مال کې به الله تعالی چې کوم دی برکت الله وایي چې یمحق الله الربا ویربي الصدقات الله سود بالکل مټاوي لیکن صدقاتو کې الله تعالی برکتونه اچي کم سړی چې د خپل مال نه صدقه وباسي دا ټولو کې لویه صدقه د محتاج امداد دی دا په تمامو نیکو کې چې کوم دی لویه نیکي ده نن ستا په مسلمانانو باندې دا امتحان راغلی دی ستا فریضه ده چې د هغې هر ممکن امدادو کې ان فی المال حقا سوى الزکات که زکات وباسئ د زکات نه علاوه په مال کې باقاعده حق دی هغه په داسې حالاتو کې ما خو درته ووایي چې د رسول الله مبارک صحابو د مهاجرینو سره خپل باغونه نیمول خپل کورونه ورسره نیمول او تر بیبیانو پورې خبره تللې ده چې دا زما 2 بیبیانې دي په دې کې به د یو بیبي ته طلاق ورکړم چې د هغې عدت تیر شي بیا پرې څه نکاح وکړه دا معمولي خبره نه ده د دې وجې نه نن د هر مسلمان دا فریضه ده چې د دې متاثرینو سره ښه په فراخ دلۍ د خپل طاقت مطابق چې کوم دی امداد وکړي الحمدلله داسې زمیندار هم شته چې الله تعالی د هغې فصل کې برکت اچولی دی عشر هم په دی باندې کېږي په دغه مسکینانو باندې ستا عشر کېږي ستا زکات چې کوم دی نو کېږي بېګا مانه په ټیلیفون د ثوابۍ خلکو تپوسونه کولو چې په دی عشر کېږي مې بلکل کېږي که یو سړی هلته نواب هم دی اوس راغلی دی هغه فقیر دی هغه ابن سبیل دی ابن سبیل الله تعالی په قرآن کې د زکات مصارف بیانوي انما الصدقات للفقراء والمساکین هغې کې ابن سبیل هم دی مسافر که په وطن کې نواب وي او دی راغی ورسره څه نشته په ده باندې هم چې کوم دی نو عشر و زکات کېږي نو د زمیندارو بحمدالله ښه فصلونه کېږي نو دا خلق د عشر هم مستحق دي او د زکات هم مستحق دي او د صدقات هم مستحق دي زمارونو دغه شی پکارېږي یو سړی چې په کم اخلاص او په کم للهیت الله تعالی به دغه بچي مسکینان کوي نه ما درته وویل الجزاء من جنس العمل کم کسان چې د هغې پړونو کې د مسلمانانو سره همدردي وي الله تعالی د هغه بچي به بېدره کوي نه الله تعالی به د هغه بیبیانې بېدره کوي نه دا الله تعالی ډېر لوی ذات دی هغه د صدقې ورکوونکو په مال اولاد کې چې کوم دی نو برکتونه ږدي صحابه کرامو ما درته ووایي لګیا دی د تندې نه مري او د هغه خوا کې بل وایي چې ما ته مبارک وي نو هغه ویره دی به د ما نه زیات ته کوي نو هغه بل اواز وکړو او دا ټول بیا د تندې نه لګیا دی چې کوم دی نو مري دې ته ایثار وایي قرآن وایي ویؤثرون علی انفسهم دا د رسول الله صحابه بل ته په ځان باندې ایثار او ترجیح کوي ولو کان بهم خصاصه اگر که دی د لوږې نه مري نو نن څادر وګرځوئ او سم په اخلاص باندې دی سره چې کوم دی نو چنده وکوئ مخکې مو مثلا جومات سره هم دا کو نن موږ د جومات چنده نه کوو انشاءالله الله تعالی به د جومات مصارف د غیبه نه پوره کوي نن فقط د دغه متاثرینو دپاره ښه په اخلاص باندې که چا جیب کې څه نه راړلي د ملګري نه والی یا رسته یې ورکوي خو ورې کوي د الله تبارک وتعالی هغه فضل و کرم ځان ته چې کوم دی نو متوجه کوي او د دې نه لویه نیکي نن سبا نشته ما درته وایي چې زمیندار باقاعده عشر ورکولی شي د زمیندارو کافي بادرنګ کېږي د خلکو کافي غنم شوي دي فصلونه یې کېږي نن بهترین مصرف همدغه متاثرین خلق ته یو طرف ته به ستا زکات وشي بل طرف ته به امداد وشي نو دواړه ثوابونه به ته چې کوم دی نو حاصل کړي او چې کورونو ته ورشئ خپلو بیبیانو ته مو وایي
چې هغه د خپل طاقت مطابق دغه متاثرینو د امداد لپاره امداد ورکړي. الله تبارک وتعالی دې زموږ د ملک په حال باندې رحم وکړي. امرونو ډېر سخت حالات دي، ډېر سخت. دا د بجلۍ کمې دا ټول عذابونه دي، دا ټول عذابونه دي. خلک په دې پوهېږي نه. پکار ده چې قوم او حکومت دواړه د شپې پاسي، یو شپه نه چې پاسي او جړاګانې کوي چې خدای موږ نه غلطۍ شوي، موږ نه غلطۍ شوي، خدایه زموږ غلطۍ معاف کړي او دا عذاب زموږ نه لرې کړي. د ګرمۍ زمانه را روانه ده او بجلي چې کوم نه ټوله شپه نه دا عذاب نه ده. او دا د خپل ملک خپل ملک کې چې کوم نه د کورونو در په در کول دا عذاب نه ده. عذاب څنګه ولې دا عذاب ښکري یا لکۍ؟ دا تمام عذابونه دي. او دا قتل د قیامت په نښو کې لویه نښه ده. پیغمبر علیه السلام د قیامت نښې بیانوي. یو نښه پکې دا ده ویکثر الحرج. صحابه وی عمل حرج یا رسول الله؟ حرج څه ته وایي؟ رسول الله وی القتل، قتل به زیات شي. روزانه څومره مسلمانان مري، دا د قیامت په نښو کې لویه نښه ده. صلی الله علیه अकोड़ा खटक के तलबा ने अड्डा बाजार में भी इमदादी कैंप लगाया है। बाजार के दुकानदार और अवामुन्नास से भरपूर चंदा की अपील। दा दे पदे बानी दा दगदी जल्द कम से कम चंदा जमा शी दगते ब्यायो से कम दे के कैंप अड़ी बाजार के कैंप लगे दले इमदादी दा सुमरा चंदा चूल शी دا یوسف حجی صاحب او نور مرګري بالته او صحیح او آلته به جمع کړ. دعا وکړئ چې الله تعالی زموږ د عمل د تمام آفتونو بلاګانو مصیبتونو نه محفوظ کړي. د جمعې مبارک رضا الله تعالی پکې دعاګانې قبلوي. خدای موږ خو مختورون یو، مجرمان یو. پروردګاره زموږ په حال باندې رحم وکړي یا رب. پروردګاره دا پاکستان تباہ کړې ما، دا پاکستان مضبوط کی، مستحکم کی، زموږ دغه ملک کې امن راولي، استقرار راولي. د پاکستان د اعتمادي طاقت نورم مضبوط کی. خدای څوک چې د دې ملک دشمنان دي تباہ او برباد کړي. یو لوی عظیم ملک په ډېرو لویو قربانو باندې حاصل شوی دی او په مختلفو طریقو سره کافران هغه پاکستان نشانه کوي. امریکا ته چغې باسي ایمن الزواری بلوچستان کې دی، آلتن امریکا چغې وباسي. ایمن الزواری او عرب د جهاد ته راغلی و. امریکا څه مطلب چې زه بلوچستان ته م راځم، دا هغه ځای نه حوالې ورکوي. اسامه په وزیرستان کې دی، پلانکي ځای کې دی. په دې طریقه پاکستان یې نښه جوړه کړې ده. ځان ته جواز پیدا کوي چې په کومه طریقه به زه بلوچستان ته ورننوځم. دا هغه ځای نه چغې وباسي. پروردګار د امریکې جړې وباسي. خدای زموږ ژوند کې امریکا او د امریکې ملګري نیست او نابود کړي. پاکستان د امن، د اسلام او د ایمان یو مضبوط مرکز وګرځي خدای پاکه. او دا څومره متاثرین چې راغلي دي، پروردګار د دوی ته مدد وکړي. پروردګار د دوی مدد وکړي. ډېر ماشومانو باندې د هیضې بیماري لګېدلې ده. د جلوزو په کیمپ کې د کپړې په تندو کې به څنګه یو سړی ګرمي تېروي او زیات اثر یې په دې وړو وړو بچو وي. اوس ما ته بعضې ملګرو 300 بچي د هیضې په بیمارۍ د جلوزو په کیمپ کې چې کوم دن هغه لګیا دی مبتلا دي. خلک په دغه ګرمو کې دي سواد ته او هغه غریبانان دي دی تو سره دي. په بچو باندې دا ګرمي بیا ډېره لوی اثر کوي. خدای د دې ټولو متاثرینو صحت او عافیت لري یا رب العالمین. د بیمارونو محفوظ کړي او زر تر زره پاکستان ته دا توفیق ورکړي چې دې خلکو ته دی واپس کورونو ته. ستاسو کورونو کې امن دی. امریکا دوکه کوي. ایمن الزواری پلانکي ځای کې دی، پلانکي ځای کې دی، پلانکي ځای کې دی. تاسو خدای تباه او برباد کا. ایمن الزوایري دی او که اسامه دی او کار څه دي. ای خو دغې ملک ته جهاد ته راغلي وو، ای خو دغې ملک ته دهشتګردۍ ته نه وو راغلي. کله چې د روس سره جنګ ونو، اسامه مجاهد و، امریکې به تعریف کولو
چې دکتور عبدالله اعظام لوی مجاهد دی، اسامه لوی مجاهد دی، چې روس په والو امریکا ویاري د څو صوبه د مجاهدین ما ته مخامخ کېږي، اوس دا دهشتګرد شو. مکه خدا دهشتګرد نو، چېرته چې عرب ګوري بس چغې شي پلان کې دی کېدی. دا خلک دې ملک کې غلا ته نو راغلي، ډاکې ته نو راغلي، دی د روس سره جهاد ته راغلي وو. دا هغه دی نه لګیا دی چغې وایي او زموږ دا حاکمان هم نه پوهېږي. امریکا باقاعده زموږ د پاکستان سره لوبې کوي، لوبې، او خاص کر بلوچستان او سرحد ټارګټ کړی دی چې پښتون کې ایمان دی، پښتون په اسلام غیرت کوي، راشه دا پښتانه ختم کړه. ډېر لوی ظلم دی. دعا وکړئ چې الله تعالی د پښتنو حفاظت وکړي. هلته کراچۍ کې MQM په پښتنو اړم دي 400 نه زیات پښتانو ووژل. پښتون خو هلته غریب دی، رکشه چلی، ټکسا نه چلی، دویم کیو والا ورپسې سواره شي، پلانکي ځای ته مو ورسوه، هلته یې ورسوئ ډب هغه ډریور هم ولي او رکشه ترې نه دغسې والي. هر ځای کې پښتون لګیا دی، خوار او زار دی. پښتون خوار او زار، دشمنان هغه پښتون پسې شوي دي چې سرحد او بلوچستان به موږ څنګه ختمو. پروردګاره د پښتنو حافظ او ناصر شي. خدای د تمامو مسلمانانو حفاظت وکړي، او خاص کر پښتانه نن په نښه دي په هره طریقه چې پښتون هغه لګیا دی قتلېږي، د هغه وینه لګیا دی تویېږي. مولا د جمعې مبارکه ورځ تحفه کې دعاګانې قبلې، زموږ دا دعا قبوله کړي. دا د پښتنو علاقې د دې فتنو فساداتو نه خدای محفوظه کړي. پروردګاره زموږ د ټولو غلطۍ او تقصیرات معاف کړي. یقینا دا زموږ غلطۍ دي، خدای موږ وبخښي. زموږ نه چې څومره جرایم شوي دي عفو او درګذر وکړي. زموږ د علاقې د امن د استقرار هغه بهترین مراکز وګرځي، او دا کم کسان چې را روان دي پروردګاره د دوی بچي، د دوی اموال، د دوی هر څه هغه په حفاظت باندې وساتي. موږ ټول د رسول الله مبارک ادنا خادمانو امت زما وروڼو د قیامت نښې څرګندې دي. دعا کوئ چې الله تعالی موږ د دې دنیا نه د ایمان سره رخصت کړي. د ایمان سره خطر دی چې مسلمان به مري، د کافر نه به یېرېږي، ورته وایي ما ته څه وی زه خو عیسایي یم. الله دې موږ د ایمان د زوال وساتي. اللهم انت الاله وانت الاحد وانت الصمد وانت تجيب ودية المضطرين اجب دعواتنا واستر عوراتنا. اللهم رفرف رايات الاسلام والامن والاستقرار في بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. اللهم اهلك الكفرة والظالمين، اللهم اهلكهم، اللهم اشدد وطأتك على الملحدين والزنادقة، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم، أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم أرنا في حياتنا عجائب قدرتك في هؤلاء الكفرة. أنت الإله وأنت ناصر المجاهدين وأنت غياث المستغيثين وأنت رب المستضعفين. يا رب إنك وعدتنا إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. اللهم لا تضيع دماء المجاهدين، دماء الشهداء وجهود المجاهدين. أنت أرحم الراحمين. وصلى الله بیماران تندعا وکړي چې الله تعالی د بیمارانو صحت او شفا نصیب کړي. کم کسان چې د جماعتونو امدادونه کوي پروردګاره د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. بیا هم درته وایم چې دا چنده د متاثرینو دپاره کېږي. نن موږ د خپل جومات چنده نه کوو، دې وجې نه د مخکې نه زیاته چنده دغه متاثرینو ته ورکوئ. او یوازې دا نه چې کورونو ته ورشئ، د خپلو بیبیانو نه چندې را جمع کوئ. دغه صدقات دا انشاءالله ستاسو د حفاظت او د برکاتو هغه یوه لویه ذریعه ده. الله تعالی به ستاسو بیبیانې، ستاسو بچي، ستاسو اولاد، ستاسو خپلوان د آفتونو بلاګانو نه مصیبت او محفوظه ساتي. نو دې وجې نه دلته په جومات کې هم چنده ورکوئ. که چا سره ني د ملګري نه قرض اخیستی شئ، لیکن یو تن هم داسې نه چې هغه چنده ورنه کړي. ستا چې څه وشي
ته چنده ورکنن تا باندې امتحان راغلی دی سمه معقوله چنده وکړئ یا یوسف حاجي صاحب او ملګري چې کوم کیمپ دی هلته به دا چنده یوسي او هغه ښه امینان خلک پکې مقرر دی مختلفو ځایونو کې کیمپونه دي شیدو کې دی جهانګیري کې دی او په مصري بانډه کې دی غالبا پیر سباق کې دی مختلفو ځایونو کې کیمپونه هغې کې ښه معتمد او امینان خلق ناست دی الله تعالی دې د تمامو مال اولاد کې برکت کېږي خدایا څوک چې د دې متاثرینو سره امداد کوي او څه چې دا وسوي خدای د دوی په مال اولاد کې برکت کېږي د دې صدقاتو بدله ورته په دنیا آخرت کې ورکړي د تمامو آفتونو بلاګانو مصیبتونو نه الله تعالی دې تاسو مونږ او تمام مسلمانان محفوظ کړي وصلی الله تعالی على أشرف رسله وخاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين برحمته